غلا زما کبابو ته ناسي زه لږ ساعته واشروم ته لاړم چې تا زما په کبابو باندې شروع کا. نه نه وروره زه حل نیمه زوږې شوی ما خو ویل چې تا روټۍ وخوړه او دا تا نه پاتې شو زه ځکه دلته رالم روټۍ ته کېناستم خوړم. زوره شری دی نه خواره لا خو یو منټ ته خو د ده واوره که نه دې تا ته وایي څه زه څه خبره واورم زه لږ ساعته واشروم لاړم چې راغلم دې زما کبابو ته ناست دی. نه نه وروره زه حل نیمه دې په ما غلط الزام لګوي. دا مسله خو دې غریبانانو کې وي زر د خپلې خبرې نه منکر شي. یو منټ صبر وکړه وروره ته ماله دا ووایه تا ولې داسې وکړو؟ وروره زه یو غریب سړی یم او زه سهار نه د کار په تلاش کې ګرځم او ما سره چې څومره پیسې وي هغه ما په کرایه نه لګولي او زوږې شوی ما ویل د روټۍ خوړه او مې دې نه پاتې شو زه ځکه دلته رالم او روټۍ ته کېناستم. ما ویل هسې م پاتې کېږي او ته راشه کېنه خپله روټۍ وخوره څوک به درته خبرې مو نه کړي. وروره د ده په ځای زه تا نه معافي غواړم. نه نه وروره ته زما په ځای ولې معافي غواړې؟ ته راځه ما سره کېنه دلته. ویټر یو کباب خو بل راوړه. شکریه. ته ما ته دا ووایه وروره ته څه کوې او څه کولی شي؟ وروره زه هر څه کولی شم خو د دې وخت او حالاتو مجبوره کړې ما. ته داسې کار وکړه دا لږې پیسې دي دا واخله په دې ځان ته یو ورکوټه غونډه کاروبار روان کا. وروره ته خو ما پیژنم نه او ته بیا هم ماله دومره زیاتې پیسې راکړې اخر ولې؟ پریشانه کېږه مه وروره چې کله ستا حالات ټیک شي دا پیسې به ما ته واپس کړې بیا او ما له ښکاري انشاءالله ستا حالات په یو نه یو ورځ ښه کېږي. واخله دا پیسې. وروره ستا ډېره مهرباني. اوس دا روټۍ وخوره راځه ها. فرهاد وروره ستا خو کمپنۍ په نقصان کې ده خو ته فکر مه کوه ما یو کس سره په شراکت کې خبره کړې ده هغه ستا کمپنۍ ته 90% کې تیار دی. او شاهزیب وروره اوس په خپله کمپنۍ بل سره خامخا شریک کومه د دې نه بغیر بله لار نشته دی. وروره سلمانه ته او زه راځه راځه کېنه دې خوا وایه که نه څنګه یې داسې راته ښکاري لکه چې ستا حالات بدل شوي دي خو زما حالات ډېر خراب شوي دي. وروره زه خو مهدي ته راغلی یم که نه ټیکولو ته. څه مطلب زه څه پوه نه شوم. فرهاده خبره وره دا هماغه کس دی چې زموږ کمپنۍ کې شراکت کول له تاله راغلی دی. وروره ما ته پته لګېدلې چې ستا کمپنۍ خرڅولو ته راغلې ده د دې وجې نه دلته رالم. ښه نو ته زما کمپنۍ اخیستلو ته راغلې؟ او زه ستا کمپنۍ اخیستو ته راغلی یم. د دې کمپنۍ مالک هم ته وي هم ته به یې. وروره دا نن چې زه څه یم که نه دا ستا د وجې یم دا ستا ډېره مهرباني وه. وروره دې کې پیسې دي او دا واله او ماله اجازت راکړه چې زه ته نه ځم. ستا ډېره مهرباني یار. او کمپنۍ دي آباده ساته. انشاءالله. والسلام. فرهاده په زندګۍ کې هر څه هېروه خو دا انسان ښه مې هېروه چې په سخت وخت کې ستا په کار راغلی. یاره بلکل ستا خبره منم یار. مهرباني.